ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. د نن ورځې درس موضوع مو د 11 ټولګي مربوط ته بیولوژي مضمون دی، حجروي غشا. حجروي غشا یا سل ممبران، نن په دې باندې بحث کوو. ورپسې چې دی سایټوپلازم او همدارنګه د هغې ترکیب او کوم عناصر چې پکې دي په هغې باندې خبرې کوو. لومړی راځو حجروي غشا ته. حجروي غشا یا سل ممبران یا ورته پلازما ممبران هم وایي. همدارنګه دې ته سایټوپلازمیک ممبران هم وایي او ترڅنګ یې پلازملیما ورته هم ویل کیږي. دغه ټول هر یو نوم سره چې په کوم ځای کې مخامخ کیږي مطلب یې چې د حجروي غشا سل ممبران، پلازما ممبران، سایټوپلازمیک ممبران یا پلازملیما. سل ممبران په حیواناتو کې یا په حیواني حجراتو کې تر ټولو بهرنی سرحد دی. یعنې که چېرته موږ یو حجره داسې رسمه کړو، په داخل کې چې کوم د مرکز کې هسته ده، ورپسې سایتوپلازم دی او تر ټولو بهرنی سرحد یې چې دی حجروي غشا ده. خو په نباتي حجراتو کې بیا د حجروي غشا څخه بهر ته چې پروت دی حجروي دیوال پروت دی او د حجروي دیوال په داخل کې چې دی یعنې داخل طرف ته حجروي غشا موقعیت لري. دغه غشا چې کوم دی یا سیل ممبران چې کوم دی د دې په ترکیب کې درې شیان شامل دي. یو چې دی هغه شحمیات دي. په شحمیات چې کوم دی دا تقریبا د 20 نه تر 40% تشکیلی او تر ټولو زیات چې کوم دی هغه فاسفولیپیډ دي، فاسفولیپیډ. او همدارنګه ترڅنګ یې په دې کې چې کوم دی ګلایکولیپیډ بیا 2% دي. فاسفولیپیډ چې کوم دي دا 50% تشکیلی، 2% چې کوم دی ګلایکولیپیډ دي او باقی چې کوم دی هغه بیا کولیسټرول دي. دغه چې دغه شحمیات په دې کې موجود دي. یعنې تر ټولو زیاته برخه چې جوړه کړې ده فاسفولیپیډ جوړه کړې ده. نو ځکه د دې د وجې نه دغه حجروي غشا ته لیپیډ بایلیر هم ویل کېږي. یعنې د شحمو 2 طبقه‌یي جوړښت دی. 2 طبقې پکې شحم دي او همدارنګه د هغې ترڅنګ یوه طبقه چې کوم دی بیا پروټینونو جوړه کړې ده. نو په حقیقت کې حجروي غشا موږ سره یو 3 طبقه‌یي ساختمان دی چې په دې کې پروټین، همدارنګه شحمیات او ترڅنګ یې کاربوهایډریټ دي. پروټین چې کوم دی په دې کې دا د 80 نه تر 80% پورې چې کوم دی په دې کې موجود دي او د دې ترڅنګ چې کوم دی په کمه اندازه باندې چې کوم دی هغه کاربوهایډریټ هم پکې شته دی. کاربوهایډریټ په 2 شکلونو کې، یا به د شحمیاتو سره یوځي، که چېرته د شحمیاتو سره یوځي هغې ته بیا ګلایکولیپیډ ویل کېږي، او که چېرته د پروټینونو سره یوځي هغې ته بیا ګلایکو پروټین ویل کېږي. نو په دغه 2 ترکیبونو کې څنګه وي په حجروي غشا کې موجود وي. په یوازې شکل باندې نه پیدا کېږي بلکې د یو مرکب په شکل باندې وي، یا به د شحمیاتو سره یوځای وي یا به چې کوم دی د پروټینونو سره یوځای وي. په دغه شکل باندې پیدا کېږي. فاسفولیپیډ چې په دې کې شامل دی، که چېرته د دې دغه ساختمان چې کوم دی یا لیپیډ بایلیر په هکله باندې وروسته په 1902 میلادي کال کې 2 عالمانو چې یو ته سینګر وی او بل چې کوم دی نیکولسن په نامه باندې دی، دوی وویل چې دغه حجروي غشا چې دا داسې یو ساختمان لري، نوم یې ورته ورکړه فلویډ موسیک ماډل. فلویډ موسیک ماډل نه دوی دا مطلب ووایي، دوی وایي که نه چې دا حجروي غشا داسې مثال لري لکه د غوړیو سمندر او په دې کې دا پروټینونه څه کوي لامبو وهي. ځکه دا حجروي غشا چې دا موبایل دی او څه حرکتونه ترسره کوي. که چېرته دا فکس وی د دې څخه د موادو حرکت صورت نه نیوه، نو دوی وایي چې دا یو موبایل ده او په دې کې دغه پروټینونه چې کوم دي دا داسې یو مثال لري لکه په شحمو کې چې یا د شحمو یو سمندر دی او پروټینونه پکې څه کوي لامبو وهي. نو دوی ورته نوم ورکړه فلویډ موسیک موډل یې ورته نوم ورکړی دی. که دې ترکیب الکترانیک مایکروسکوپ له نظره وګوري، نو الکترانیک مایکروسکوپ له نظره دا داسې جوړښت لري چې د فاسفولیپیډ مالیکولونه چې کوم دي دا داسې یو طرف ته لکۍ یا ټیل لري او بل طرف ته چې هیډ یا سر لري. او دغه مالیکولونه چې کوم دي دا سره یوځای شوي دي او په نتیجه کې 2 طبقې جوړې کړي. یو طبقه لاندې ده او بله طبقه چې د پورتنۍ ده. دا چې او په پاسنۍ سطحه باندې دلته کې چې کوم دی دا چې دا پروټیني طبقه پرته ده. یو یې داخل د حجرې شو، بل چې خارج د حجرې شو.
خارج طرف ته هم دا د پروټینونو طبقه پرته ده او داخل طرف ته هم پرته ده. دغه د فاسفولیپید مالیکول چې کوم دی یعنې دا که یو ټیل لري او یو هډ لري، دغه هډ چې کوم دی دا چې دی دا هایډروفیلیک دی. هایډروفیلیک معنا اوبه خوښوونکی، او دا ټیل چې کوم دی دا چې دی هایډروفوبیک ده، دا اوبه شړونکی دی، یعنې اوبه نه خوښوي. دغه برخې ته چې کوم مالیکولونه کوم مواد چې په اوبو کې منحل دي د دې څخه تېرېدلی شي، خو دغه ساحه چې کوم ده دا هایډروفیلیک چې د دې څخه نشي تېرېدلی، نو ځکه دې ته چې ویل کېږي دا موږ وایو چې دا یو سیمي پرمیبل ده. ځینې شیانو ته اجازه ورکوي او ځینې شیانو ته اجازه نه ورکوي. د دغه فاسفولیپید مالیکولونو د وجې نه دغه حجروي غشا سیمي پرمیبل خاصیت لري، نیمه قابل نفوذ ده. ځینې شیانو ته اجازه ورکوي او ځینې شیان ترې نشي تېرېدلی. خو په دې کې چې کوم پروټین پراته دي، دغه پروټین د دغه فاسفولیپید مالیکولونو ترمنځ داسې پراته دي، یا حجروي غشا څخه وتلي دي بهر ته او داخل ته تللي دي. دې ته بیا ټرانس ممبران پروټین وایي یا ورته انټیګرل پروټین ویل کېږي. ټرانس ممبران پروټین. دغه پروټین چې کوم دی د دې وظیفه دا ده چې کوم مالیکولونه کوم شیان چې په اوبو کې منحل دي او د دې حجروي غشا څخه نشي تېرېدلی، د دغه چینلونو له لارې د خارج څخه داخل ته راځي او داخل څخه څنګه کېږي خارج ته ځي. نو دغه پروټینونو دغه حجروي غشا ته سلیکټیو پرمیبیلیټي خاصیت ورکړی دی، یعنې انتخابي قابل نفوذ خاصیت لري. ځینې شیان چې مثال د دغه چینل پورې اړه لري د همدغه چینل له لارې تېرېږي. مثال په ډول سوډیم دی. سوډیم چې کوم دی دا د دې پر خپل چینلونه دي، پوټاشیم لپاره خپل چینلونه دي. د اوبه چې کوم دی همدارنګه د دغه چینلونو له لارې دغه کانالونو له لارې د حجروي غشا څخه خارج او داخل ته څه کوي حرکت کوي. دا ځینې پروټینونه بیا چې دي بیا په سطحو باندې پراته دي، هغې ته پریفرل پروټین وایي، یا په داخل کې دي دلته کې داسې موقعیت لري، یا په خارج کې دي په دغه ساحه کې موقعیت لري، دې ته پریفرل پروټین ویل کېږي. او دغه پریفرل پروټینونه چې کوم دي دا اکثره د اخذو یا د ریسپټرو په حیث باندې څه کوي کار کوي. بیا د همدغه پروټینونو په سطحه باندې چې دي که کاربوهایډریټ ورسره یوځای شوي وي هغې ته بیا ګلایکو پروټین وایي، او همدارنګه د شحمیاتو سره که چېرته کاربوهایډریټ یوځای شوي بیا چې دی ګلایکو لیپیډ دی. د حجروي غشا ډبلوالی چې کوم دی دا د 9.5 نانومیټر نه تر 10 نانومیټر پورې دی. دغومره چې لري دا ډبلوالی لري د الکتران مایکروسکوپ واسطه باندې چې کوم ښودل شوی. یا ځینې کتابونه لیکي چې دا چې دا د 15 انګسټرون نه تر 100 انګسټرونه پورې دی. نو په دواړو حالاتو کې چې کوم دی کیدای شي چې د فزیک له نظره یا دغه له نظره دی دواړه یو بل ته تبدیل شي، همدومره دغه ورکړي عدد ورکړي. 9.5 نانومیټر نه تر 10 نانومیټر یا 15 انګسټرون نه تر 100 انګسټرونه پورې شی دی د دې ډبلوالی یا د دې قطر یا ډیامیټر دی. اوس راځو چې دغه حجروي غشا کوم وظایف لري یا وظیفه څه شی دی فنکشن یې. د حجروي غشا وظایف چې کوم دي، لومړی وظیفه د حجروي غشا دا ده چې حجروي غشا په واسطه باندې ازموزس او ډیفیوژن عملیه صورت نیسي. یعنې دغه دواړه داسې یو ټرانسپورټ دی چې په دې کې انرژي نه مصرفېږي. نو حجروي غشا لارې هغه مالیکولونه یا هغه مواد چې په غوړو کې منحل دي د ازموز او ډیفیوژن عملیې په واسطه باندې د حجروي غشا څخه څنګه کېږي انتقالېږي. مثال په ډول باندې کاربن ډای اکساید او اکسیجن چې دواړو تبادله د حجروي غشا لارې څنګه کوي په ازادانه ډول صورت نیسي، هیڅ قسم انرژي پرې نه مصرفېږي. د ډیفیوژن او د ازموز عملیې دواړه په دې کې څنګه کېږي صورت نیسي. دویمه چې کوم د انډوسایټوزس دی، انډوسایټوزس. انډو په معنا داخل او سایټوز حجرې ته، یعنې د حجراتو داخل ته د موادو داخلېدل د انډوسایټوز څخه عبارت دی. حجروي غشا څه کوي خپل ساحه کې مثال دا یو حجروي غشا شي نو دلته کې څه کوي یو انویجنیشن یا داخل طرف ته یو فولډینګ جوړوي. داسې کومه ماده چې په دغه ساحه کې دغه کېږي او بالاخره دغه یو ویزیکل جوړوي او داخل د حجرې ته انتقالېږي، دې ته انډوسایټوز ویل کېږي. دریم چې کوم دی اګزوسایټوزس دی، اګزوسایټوزس د حجرې څخه د موادو خارجېدل، دا هم د چې د حجروي غشا وظیفه ده. څلورم چې کوم دی د حجرې لپاره چې د غذایي موادو برابرول یعنې نیوټرینټس چې کوم دي، دغه غذایي مواد چې کوم دي دا هم د حجروي غشا لارې حجرې ته څنګه کېږي انتقالېږي. همدارنګه پنځمې چې کوم دی د بیکار یا فاضله موادو اطراء کول، اکسکریشن یا سیکریشن آف ویسٹ سبسټانس.
د بیکاره موادو بهر ته خارجول، لکه مثال یوریا چې د میټابولیزم په نتیجه کې تولیدیږي، یا یوریک اسید چې دا د بدن لپاره څنګه دي ضررناک دي. دا د حجروي غشا له لارې وینې بین الحجروي مسافې ته راځي، بالاخره وینې ته ځي او د وینې له لارې بدن څخه بیا څنګه کېږي خارجېږي. شپږمه وظیفه یې څه شی دی موږ سره؟ موږ وایو چې حجروي غشا له لارې نه مهم مواد یا یوزفل سبسټانس چې کوم دي هغه هم سیکریټ کېږي. لکه مثال په ډول باندې هارمون چې داخل په حجره کې جوړ شي، یا انزایم چې داخل د حجرې کې جوړ شي، د دغه حجروي غشا له لارې څنګه کېږي بهر ته بین الحجروي ساحې ته څنګه کېږي غورځېږي او له هغه ځای څخه بیا وینې ته انتقالېږي. نو دغه وظایف چې دا د حجروي غشا پورې اړه لري. نو حجروي غشا 5 شپږ مهم وظایف لري. وزموز او ډیفیوژن عملیې په واسطه باندې د موادو انتقال دی، تبادله د انډوسایټوز په واسطه باندې د موادو داخلېدل، اګزوسایټوز په واسطه باندې خارجېدل، د غذایي مواد داخلېدل حجرې ته، د فاضله موادو بهر ته انتقالول، او همدارنګه د مهمو موادو لکه انزیمونو او هارمونونو انتقال د حجرې له داخل څخه بهر ته. دا د حجروي غشا وظایف دي. راځو بلې موضوع ته، سایتوپلازم او ارګانیلونه. یعنې سایتوپلازم په ترکیب باندې خبرې کوو، په هغې کې چې کوم ارګانیلونه دي په هغې باندې بحث کوو. لومړی راځو د حجرې ترکیب ته. ګورئ حجره چې ده د کومو اجزاو څخه جوړه شوې ده، یا هغې ته سیل کمپوننټ وایي. په سیل کمپوننټس کې 2 شیان ډېر مهم دي. یو چې دی هسته ده او بل چې دی چې دی سایتوپلازم دی. د دغه دواړو مجموعې ته چې کوم دی دې ته چې ویل کېږي پروتوپلازم ویل کېږي. پروتوپلازم. سایتوپلازم ته لومړی راځو. په سایتوپلازم باندې بحث کوو ځکه موږ حجره کې 3 مهم شیان ویلي چې حجره د 3 شیانو نه جوړه شوې ده: حجروي غشا و سایتوپلازم او هسته. او د حجروي غشا ترڅنګ په نباتاتو کې حجروي دیوال. لومړی هم حجروي دیوال ولوستو، نن مو حجروي غشا او همدارنګه سایتوپلازم، ورپسې چې شی لولو هسته لولو. راځو سایتوپلازم ته. سایتوپلازم موږ څه وایو؟ موږ وایو چې سایتوپلازم څه دی، دا په 1935 کې دوجاردین داسې تعریف کړی وایي چې سایتوپلازم چې دی یو نیمه شفافه سریښناکه لزجي ماده ده چې ارتجاعي او انقباضیه خاصیت لري. نو او رڼا چې د رڼا له اوبو څخه لږ څه زیاته او له غوړو څخه لږ څه کمه منعکس کوي. دا د هغې څه شی تعریف کړی. خو موږ سایتوپلازم داسې وایو چې سایتوپلازم چې دی، سایتوپلازم دا د مغلقو پروټینونو مجموعه ده چې په اوبو کې څه ده منحل ده. د مغلقو پروټینونو مجموعه ده چې دا څه ده، یا یو شبکه ده چې دا په اوبو کې په منحل شکل باندې پرته ده. سایتوپلازم په ترکیب کې 3 شیان شامل دي، یعنی 3 شیان د سایتوپلازم ترکیب جوړوي. یو چې کوم دی هغې ته ویل کېږي میټریکس یا سایتوزول. میټریکس یا سایتوزول چې کوم دی د دې په ترکیب کې چې کوم دی دا چې د لوی پروټیني مالیکولونه شامل دي، چې دغه مالیکولونه ځینې انزایماټیک دي او ځینې نان انزایماټیک دي. یعنی ځینې د انزایم خاصیتونه لري او ځینې د انزایم خاصیتونه نه لري. همدارنګه د دې پروټیني مالیکولونو ترڅنګ په دې کې کاربوهایډریټ یا قندونه چې کوم دي دا هم پکې شامل دي. ترڅنګ چې کوم دی پکې غیر عضوي مالګې او ترڅنګ اوبه هم پکې شامل دي. نو دغه سایتوزول چې دی د مایع برخه ده. کاربوهایډریټ غیر عضوي مالګې او اوبه هم پکې څنګه دي شامل دي. خو سایتوزول اصلا ترکیب چې دا د پروټین مالیکولونه دي. نو دغه پروټین مالیکولونو په اساس باندې دا چې دی دا یو شیره ماننده جوړښت لري. بل چې کوم دی د سایتوپلازم په ترکیب کې د دې ترڅنګ چې کوم دی هغه انکلوژن باډي ده. انکلوژن باډیز. انکلوژن باډیز چې کوم دي دا غیر ژوندي اجسام دي. ستاسې په کتاب کې انکلوژن باډي کې بیا دی په 2 برخو تقسیم کړي، خو داسې نه ده. انکلوژن باډي چې کوم دی دا د سایتوپلازم موقتي او غیر فعال عناصر دي. موقتي او غیر فعال عناصر چې په دې کې څه شامل دي؟ په دې کې کاربوهایډریټ دي موږ سره، پروټین، همدارنګه لیپیډ یا شحمیات او پیګمنټس یا ځینې رنګونه. ګوره دا موقتي دي، یو موقت وخت لپاره په دې سایتوپلازم کې پاتې کېږي. کیدای شي دا د حجروي غشا له لارې بدن څخه هغه د حجرې څخه څنګه شي خارج شي، یا کیدای شي په مصرف باندې ورسیږي. نو ځکه دا چې دي دا هم غیر فعال دي او هم څه دي موقتي دي. بلې چې کوم دی دریم برخه د سایتوپلازم چې کوم دی هغه چې دي هغه ارګانیلز دي. ارګانیلز
دا د سایتوپلازم دایمي او فعال عناصرو له جملې څخه دي. په دایمي او فعال عناصرو کې یعنی دا چې دي هر یوې یوه ځانګړې او مشخصه وظیفه سرته رسوي، نو دې په خاطر باندې د دایمي او فعال عناصرو کې دایم لپاره چې تر څو پورې حجره ژوندۍ وي په سایټوپلازم کې دا څنګه کیږي پاتې کیږي او خپل وظیفې ته ادامه ورکوي، او کله چې حجره له منځه ځي دوی هم خپل فعالیت له لاسه ورکوي او له منځه ځي. نو دغه ارګانیلونه چې کوم دي دا بیا په خپله په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته ویل کیږي غشا لرونکي یا ممبرانس ارګانیل، او بل ته ویل کیږي غیر غشا لرونکي یعنی غشا نه لري. کم چې غشا نه لري هغې ته نان ممبرانس ارګانیل ویل کیږي. غشا لرونکو کې چې کم ارګانیل شامل دي د هغې له جملې څخه یو چې کوم دی اندوپلازمیک ریتیکولم یا ای آر دی، بل چې دی لایزوزوم، مایتوکاندریا، همدارنګه ترڅنګ ګولجي باډي، پروکزیزوم او همدارنګه کوټډ ویزیکل، او ترڅنګ چې کوم دی مایکروباډي. دا هغه ارګانیل دي چې دا چې دا د یوې غشا په واسطه باندې پوښل شوي دي. غیر غشا لرونکو کې کوم شامل دي؟ غیر غشا لرونکو کې چې کوم دی موږ سره موږ وایو چې یو چې دی د دې کې رایبوزوم دی دا غشا نه لري، همدارنګه سیلیا، فلاجیل یا فلاجیلا، سنټریول، ترڅنګ چې کوم دی مایکروفیلامنٹ او مایکرو ټیبیول. دا چې دي دا غیر غشا لرونکي دي. د دې څخه موږ کوم چې ستاسې په کتابونو کې ترې یادونه شوې ده هماغه باندې بحث کوو، لکه مثال اندوپلازمیک ریتیکولوم، لایزوزوم، مایتوکاندریا، ګولجي باډي، او همدارنګه رایبوزوم، سیلیا، فلاجیلیا او سنټریول باندې څه کوو خبرې کوو، په دغو باندې څه کوو بحث کوو. لومړی راځو له دې څخه په لومړی په اندوپلازمیک ریتیکولم باندې بحث کوو، ورپسې بیا رایبوزوم او همداسې په وړاندې پرمختګ کوو، په دې کې به مخکې ځو. راځو ګرانو زده کوونکو اندوپلازمیک ریتیکولم ته یا ای آر اندوپلازمیک ریتیکولم. اندوپلازمیک ریتیکولم چې دا په سایتوپلازم کې چې کوم دی دا یو ټیوب ته ورته نیټورک دي یا شبکې دي چې په سایتوپلازم کې پرتې وي. اندوپلازمیک ریتیکولم اصل کې دی چې کوم دی دا په دوو د غشا لرونکو ارګانیلونو له جملې څخه دی، او دا چې دی بیا په خپله په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یا په دوه ډوله دی. یو ته ویل کېږي آر ای آر یا رف اندوپلازمیک ریتیکولم، او بل چې دی ایس ای آر دی یا ورته سموت اندوپلازمیک ریتیکولم وایي. د آر ای آر ته ګرینولر هم ویل کېږي، ګرینولر، او ایس ای آر ته اګرینولر هم ویل کېږي. په آر ای آر او ایس ای آر کې دواړو کې په فرق باندې همدارنګه په وظایفو له مخې د جوړښت له مخې یو له بل سره فرق کوي، ځکه په جدا نومونو سره یادېږي. آر ای آر ته ځکه رف اندوپلازمیک ریتیکولم یا ګرینولر اندوپلازمیک ریتیکولم ورته ویل کېږي چې دې په سطحه باندې که چېرې داسې یو ټیوب ساختمانونه وي نو دې په سطحه باندې څه پرتې دي؟ د رایبوزوم کوچنۍ کوچنۍ دانې پرتې دي داسې، او دغه ټیوب ته ورته جوړښتونه چې کوم دي دا د هستې په شاوخوا کې یعنې د هستوي غشا سره نږدې په امتداد کې دي، هلته کې قرار لري. نو د دغه اندوپلازمیک ریتیکولم دا چې کوم دي دا اکثره په هغه حجراتو کې زیات پیدا کېږي چې کوم حجرات پروټین زیات تولیدوي. چې زیات تولیدوي؟ پروټین او سټیرایډ. په دې کې آر ای آر زیات پیدا کېږي. مثال یې څه دی؟ مثال په ډول باندې دا په اډرینل کورټکس کې د ادرینل غدې کوشر چې کوم دی په دې کې زیات پیدا کېږي، او په پانکریاس حجراتو کې، ځکه پانکریاس حجرات انزیمونه زیات تولیدوي. انزیم چې دی په خپله باندې پروټین دی په طبیعت له نظره، یعنی په نیچر یې چې دی پروټین دی. نو په دې اساس باندې په دې کې چې دی په دغه حجراتو کې د آر ای آر اندازه څنګه ده؟ زیاته، یا رف اندوپلازمیک ریتیکولم اندازه زیاته ده، ځکه د دې مهمه وظیفه چې کوم ده د آر ای آر وظیفه چې دی دا د پروټین تولید ده.
د پروټین تولید، ذخیره او انتقال دا ټول د چی وظیفه ده؟ دا د رف اندوپلازمیک ریټیکولم وظیفه ده. اوس راځو اس ای آر ته. اس ای آر یا سموت اندوپلازمیک ریټیکولم ورته ځکه ویل کېږي چې د په سطحه باندې دغه د رایبوزوم دانې نشته دی، بلکې دا چې دی یوازې ټیوب ته ورته جوړښتونه دي. خو دغه د رایبوزوم کوچنۍ دانې د دې په سطحه باندې نه لیدل کېږي، ځکه یې ته سموت اندوپلازمیک ریټیکولم وایي. سموت معنی خویه او رف معنی زیږه. نو کله چې هلته کې د رایبوزوم دانې د دې په سطحه پراتې وي نو یو زیږ جوړښت ورکوي، ځکه دې ته رف نامه ورکړې ده. سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی دا په د دې مهمه وظیفه چې کوم دی ډېرې وظیفې لري. یو وظیفه دا ده چې دا چې کې د شحمو تولید، د شحمو په تولید کې مرسته کوي. بل چې دی په جګر کې د ډیټاکسیفیکیشن وظیفه سرته رسوي. ډیټاکسیفیکیشن دې ته ویل کېږي چې د یوې مادې زهري خاصیت له منځه وړل. کله چې موږ کومه دوا وخورو هغه جګر ته ځي، نو په جګر کې د سموت اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه باندې د دې هغه زهري خاصیت څنګه کېږي؟ له منځه وړل کېږي او د هغې نه وروسته بیا نور دوران ته ځي او د دوران کې چې کوم دی بیا هغه په محفوظ ډول باندې نورو برخو ته انتقالېږي. نو دغې عملیې ته چې ویل کېږي؟ ډیټوکسیفیکیشن ویل کېږي، د یوې مادې زهري خاصیت له منځه وړل. بل څه کوي؟ ګلایکوجینولایزس کوي. ګلایکوجینولایزس یعنی د ګلایکوجن ماتېدل. د سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په جګر کې د ګلایکوجن د ماتولو کې مرسته کوي. یعنی هلته کې څه کوي؟ دغه سموت اندوپلازمیک ریټیکولم کې ګلوکوز 6 فاسفیټ دی، دی په دغه ممبران کې پروت دی او دا بیا ګلایکوجن څنګه کوي؟ ماتې په ګلوکوز باندې بدلوي. او همدارنګه د دې تر څنګ څه کوي؟ د عضلاتو د تکلس لپاره چې کوي؟ کلشیم آزادوي. نو دغه کلشیم چې کوم دی دا د عضلاتو په تکلس کې یا په کنټراکشن کې څه کوي؟ مرسته کوي. نو دغه څلور د سموت اندوپلازمیک ریټیکولم مهمې وظیفې دي. یو د شحمو تولید، بل ډیټوکسیفیکیشن، بل ګلایکوجینولایزس او بل چې دی د کلشیم آزادېدل د عضلاتو د تکلس لپاره. راځو بلې موضوع ته، رایبوزوم. دې ته نیوکلیک پروټین هم ورته ویل کېږي. دا په 1953 کې د پالارډ عالم لخوا څنګه شو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم په سطحه باندې ولیدل شو. کله چې هغه د الکترونیک مایکروسکوپ واسطه باندې دغه اندوپلازمیک ریټیکولم وکتو، د هغې په سطحه باندې دغه دانې ولیدې، نو هغې ته بیا وروسته نوم ورکړل څه شی؟ رایبوزوم. 1953 کې د لومړي ځل لپاره کشف کړی دی. رایبوزوم چې دا کروي شکل لري، کروي شکل، او چې دی غشا نه لري، یعنی نان ممبرانس ارګانیلونو له جملې څخه دی. رایبوزوم په سایتوپلازم کې دا چې دی په دریو شکلونو باندې پیدا کېږي. یو چې کوم دی فری رایبوزوم دی، فری رایبوزوم چې د سایتوپلازم که چېرته موږ داسې سایتوپلازم ولرو، دا هسته ده، نو په دغه ساحو کې داسې د کورۍ په شکل باندې په ټول سایتوپلازم کې څه شی دی؟ خواره واره پراته دي. دې ته فری رایبوزوم ویل کېږي. بل چې کوم دی اسوسییټډ رایبوزوم دی، اسوسییټډ یا اسوسییټډ رایبوزوم. هغه رایبوزومونه دي چې هغه د اندوپلازمیک ریټیکولم په سطحه باندې پراته، یعنی که چېرته دلته اندوپلازمیک ریټیکولم وي د دې په سطحه باندې نښتي، لکه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم یا ګرینولر اندوپلازمیک ریټیکولم په سطحه باندې چې کوم رایبوزومونه داسې پراته دي، رایبوزومونه دا څه دي؟ دې ته اسوسییټډ رایبوزوم ویل کېږي. او درېیمې چې کوم دی هغه د پولیزوم په شکل باندې، پولیزوم په سایتوپلازم کې په یوه سطحه کې په یوه برخه کې د ګروپ په شکل باندې داسې پراته وي، یعنی ټول سره یو ځای شوي یو ګروپ یې جوړ کړی داسې. نو دا څه شو؟ دا پولیزوم شو. مهمه یا فنکشن یا وظیفه چې کوم ده، وظیفه چې د پروټین تولید ده، پروټین تولید. خو پولیزوم یعنی پولیزوم په واسطه او د فری رایبوزوم په واسطه باندې چې کوم پروټینونه تولیدېږي هغه د حجرې په داخل کې په مصرف باندې رسیږي. او د اسوسییټډ رایبوزوم په واسطه یعنی کوم چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په سطحه باندې پراته دي، د دې په واسطه باندې چې کوم پروټینونه تولیدېږي هغه د حجرې څخه بهر ته انتقالېږي، اول ته په مصرف باندې څنګه کېږي؟ رسېږي. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې درس تر بیا چې د یوې نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښه خوشحاله اوسئ. د الله په امان.